نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، د صحابه کرامو د حالاتو او د واقعاتو په سلسله کې په نننی مجلس کې چې کوم صحابي داغه تذکره من کوو، نو د هغوی نوم ربیعه ابن کعب دی. دو صحابه کرام د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خادمینو په حیثیت باندې ډېر زیات مشهور دي. یو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ او یو حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنہ. دا دواړه په دې حیثیت سره مشهور دي چې دوی ډېره زمانه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات نږدې پاتې شوي دي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ خلکو کې مشهور دی، خو ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د خدمت په حواله سره دومره مشهور نه دی. حالانکه حضرت ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خاص الخاص خادمو، په کلونو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته انتهایی نږدې پاتې شوی دی. اسلام بالکل وړوکوالي کې قبول کړو. فرمایي چې تقریبا 15 کال عمر کې وم چې د اسلام د قبولولو دپاره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مجلس کې شریک شوم. په خپله باندې فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مې ولیدو، نو د ړومبي لیدو په وجه باندې د هغوی محبت زما په ذهن کې بالکل ځای جوړ کو او د هغوی عشق او د هغوی هغه چاهت زما په زړه کې داسې شو چې بالکل ما له په کور کې یو ځای کې زندگی خوند او مزه نه راکوله. او ما ویل چې فوري د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مجلس ته ورسم، خو چونکې د قبیله بني اسلم سره تعلق لرونکي وو او قبیله بني اسلم د مکې مکرمې نه لږ فاصلې سره وو، نو په دې وجه باندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ډېر نشو شریک کېدی. او چې دوی اسلام څنګه قبول کړو، نو د قبلېدو یو څو ورځې پس حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. نو اوس فاصله نورم سیوا شوله. بالآخر مور پلار ته کېناسته او دا تذکره وکړه چې زه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضرېدل غواړم، دا کلی علاقه کور هر څه پرېښودل غواړم. مور پلار ورله د دې خبرې اجازت ورکو، نو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. وی د مازدیګر د مونځ ټیم و چې زه مسجد نبوي کې حاضر شوم، او چې د مازدیګر مونځ مې وکړو، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناستم. ما ویل جی یو درخواست مې راوړی دی که قبول یې کوئ؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ووایه څه درخواست دی راوړی؟ ما ویل زه ټول ژوند تاسو ته وقف کول غواړم او ستاسو په خدمت کې تیرول غواړم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ټیک ده. نو بس شپه ورځ به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره وم، او چې کله به د شپې اوده کېدمه، نو په جومات کې به اوده کېدم په مسجد نبوي کې، او هغه خلک چې په جومات کې به پاتې کېدل، نو هغې ته به د مدینې منورې خلکو ضیوف الرحمن د الله میلمانه ویل. نو زم په ضیوف الرحمن کې شامل وم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به چې جومات کې به زه به خوا کې ناستې وم، پیزار به ورته ما ټیک کو، تکیا به ورته ما ټیک کوله، امسا به ورته ما حاضروله، د اودس دپاره به اوبه ما راوړلې، او چې کور ته به تو نو کور ته پورې به ورسره زه تلمه. او وی اکثر به داسې وشولو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به کور ته ننوتو، نو ما به ویل چې یاره په مسجد نبوي کې شپه تېرول یا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دروازه کې شپه تېرول، دا خو دواړه یو شانتي دي. دا هم د الله د محبوب دروازه ده او هغه هم د الله پاک کور دی. او بل به مې دا سوچ وکړو کیدای شي د شپې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د څه خدمت ضرورت راشي، نو بس زه به هلته په هغه لار کې کېناستلمه. په ډېرو زیاتو احادیثو مبارکو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قیام اللیل یعنی د شپې د عبادت تذکره دوی کړې ده، چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم برکاتونه څنګه کول، څو رکعاته به کول، کم کم صورتونه به پکې لوستل، رکوع سجده به څنګه کوله، دا ټول احوال عموما د دوی نه نقل کړی شوي دي. او د دوی نه د نقل کېدو سبب او وجه دا ده چې دوی به اکثر عقل ته دروازې کیو، او حضور پاک صلی الله علیه وسلم به د شپې کله چې مونځ کو، نو تلاوت به په جهر سره کو، نو دوی به هغه اوریدل. یو روایت کې فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شپې سوره فاتحه شروع کړله،
او په نفلو کې د سورې فاتحه دومره بار بار ولوستله چې ډېر زیات وخت په دې کې تیر کو. او بیا د هغې نه پس چې کله د رکوع نه اوچت شو نو سمع الله لمن حمیده دا کلمې دومره په تکرار سره وویله چې انتهایی ډېر وخت په دې کې تیر کو. او د دې نه علاوه حضور پاک صلی الله علیه وسلم پلانکې صورت دومره پیرې ویلي، پلانکې صورت دومره وخت کې ویلي، رکوع دومره کوله، سجدې دومره کوله، دا ټوله تذکرې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه نقل کړې ده. یو ځل حضور پاک صلی الله علیه وسلم دته ویلي چې یا ربیعه، نو حضرت ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې ویل لبیک و صادق، حاضرم ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم او ستاسو خدمت دا د خپل ځان دپاره سعادت او نیکبختي ګڼم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل سلني شیئا اعطیه لک، څه څیز رانه وغواړه چې درلې درکړم. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ده چې چا به څه خدمت وکړو یا څه تحفه به یې پیش کړله نو د هغې بدله به حضور پاک صلی الله علیه وسلم ادا کوله. قرآن مجید کې راغلي الله پاک فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان، چې د نیکۍ بدله نیکي ده، چې څوک در سره نیکي وکړي نو د هغه سره نیکي وکړه. او په حدیث مبارک کې راغلي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې تاسو سره نیکي وکړي نو د هغې بدله والله خلاصه کوي، او که د بدلې د خلاصولو وس او طاقت ستاسو نه کیږي نو دومره دعا والله وکړئ چې مطمئن شي چې بس د حق مې ادا کړو. نو چونکې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خدمت کړو، حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته یو ځل دا تپوس وکړو چې که څه غواړې نو ما ته ووایې چې درله درکړمه. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه ډېر زیات هوښیار او عقلمند وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه به په دې باندې سوچ وکړم دومره زر یې درته نشم ویلی چې زه ستاسو نه څه وغواړم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل څه ضرر نشته دی، ښه سوچ پرې وکړه بیا ما ته ووایه. دا وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم کور ته لاړی، ما په دې باندې ډېر زیات سوچ وکړو. ړومبی مې په ذهن کې دا خبره راله چې دې مدینه منوره کې ډېر زیات خلک اوسیږي، د خلکو کورونه دي، زما کور نشته، چې ورته ویم چې ماله د یو کور انتظام وکړه. بیا مې ذهن کې دا راله چې مدینه منوره کې خلک اوسیږي، ودونه یې کړي دي، ما واده نه دی کړی، چې ورته ویم چې ماله د واده انتظام وکړه. بیا مې ویل چې یاره خلک په سوارو باندې ګرځي، اسونه وخان دي د خلکو، ښه لباسونه او کپړې دي د خلکو، ښه خوراکونه دي د خلکو، چې زه ورته ویم چې مال او دولت راله د الله نه وغواړه چې ډېر زیات مال او دولت راته میلاو شي. بیا مې د دې نه پس دوباره سوچ وکړو، ما ویل چې هلکه ډېره عجیبه موقع ده درته، حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي څه غواړې چې درله درکړمه، نو څه لتې د دنیا څیزونه غواړې، دا دنیا خو فاني ده، عارضي ده، ختمېدونکې ده، راشه د آخرت متعلق دې تپوس او پوښتنه وکړه. نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شوم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې څنګه حاضر شوې؟ ما ویل جي هغه مطالبه پوره کول غواړم، تاسو رانه چې کوم تپوس کړو ووایه که نه څه غواړې. نو ما ورته ویل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه ستاسو نه دا غواړم چې په جنت کې تاسو سره یو ځای شم، جنت کې بالکل ستاسو سره یو ځایوالی غواړم. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل من اوصاک بذلک، دا خبره تا ته چا کړې ده؟ ما ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپله مې دا خبره په ذهن کې راغلی، ټوله قصه مې ورته وکړه چې لاړم ډېر سوچ مې وکړو چې ورته ویم چې د کور انتظام راله وکړه، د واده انتظام راله وکړه، د سوارۍ انتظام راله وکړه، د خوراک څښاک او د کپړو انتظام راله وکړه. بیا مې ویل دا عارضي او فاني څیزونه دي، ختمېدونکي دي، ډېر اهمه موقع ده، دا موقع ضایع کول نه دي پکار، نو د آخرت متعلق تپوس او پوښتنه کول پکار دي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما ته ویل او غیر ذلک یا ربیعه، د دې دوه ترجمې دي. یو مطلب دا دی ربیعه دا تپوس مکو بل وغواړه، دا خبره ګرانه ده، بل تپوس وکړه. او یو معنی دا ده چې د دې نه علاوه بل څه غواړي، نو دواړه مطلبونه کیدی شي. خو ډېرو محدثینو دا مطلب بیان کړی چې ربیعه بل څه وغواړه، ډېر سخت سوال دی وکړو. نو حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه فرمایل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه ما سوا بل هیڅ هم نه غواړم، بس دقه غواړم، او تاسو را سره وعده کړې ده بس اوس به دا وعده پوره کوئ. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل اذن اعنی علی نفسک بکثرت السجود، ټیک ده بس وعده پوره شوله، جنت کې به ته زما سره خو په یو شر سره زما امداد وکړه په ډېرو زیاتو سجدو سره. ستا کار دا شو چې ته به ډېر زیات مونځ کې، ډېر زیاتې سجدې به کې،
ډېر زیات نفلونه پکې، ډېر زیات عبادت پکې. نور به زه ستا دپاره تعاون او امداد په دې کې کوم، خو ستا تعاون به راسره دی چې ډېر زیات عبادت او ډېرې زیاتې سجدې به کې. مه ویلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ټیک ده همداسې به کوم. نو فرمایي به زما د زندګۍ صرف او صرف 2 مقصدونه شو، یا به مې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدمت کوو، بس یا به په مونځ ولاړو. ما اړو دریم کار د سره کوو. تر دې حده پورې چې اکثر به حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره لاړم نو په دروازه کې به وم، او چې کله به حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مونځ باندې ودرېدو نو ما به اجازت طلب کو، نو زه به ورسره په مونځ باندې د هغوی کم کور چې په هغې کې به ودرېدم. یو ځل د دې تذکره کوي چې د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها په کور کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم او زم ورسره وم. د شپې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې مونځ ته ودرېده نو زه یې د ګس طرف ته ودرېدم، نو په یو لاس باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم راونیولم او د ښي طرف ته ځان نه تاو کړم. بیا فرمایي یو رکعت حضور پاک صلی الله علیه وسلم دومره اوږد وکړو لکه سورې مزمل چې انسان تلاوت کوي. بیا رکوع داسې اوږده وکړله، بیا قومه، بیا جلسه، بیا سجده. دا ټول څیزونه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تفصیلي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر زیات اوږده وکړه. نو دا د دوی د زندګۍ یو اهمترینه واقعه ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دته ویلي چې څه غواړي، او د ویل چې په جنتونو کې ستاسو ملګرتیا غواړم. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغې په جواب کې ویلي چې زما امداد وکړه په ډېرو زیاتو سجدو سره. بیا یو ځل داسې وشولو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا ربیه الا تتزوج، ربیه واده نه کې؟ نو دا وایي ما ویلې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه به څه واده وکړم، نه کور شته دی، نه پیسې شته دی، هېڅ هم نشته دی، زه به څه واده وکړم؟ بس حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم خاموشه شو، سی ونه ویل. یو څو ورځې پسې بیا ماته ویل یا ربیه الا تتزوج، ربیه واده نه کې؟ ما بیا دغه خبره وکړې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیبي له به مهر ورکول غواړي، ولیمه به کول غواړي، نفقه به ورکول غواړي، رهایش به ورکول غواړي، زما د دې وس نه کېږي. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه زه جدا شوم، ځان سره مې سوچ وکړو چې یو ځل درته حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویل چې واده نه کې او تا ورته دا بانې وکړلې، او بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویل چې واده نه کې او تا ورته بانې وکړلې. کیدای شي په دې خبره کې ډېر زیات زما د دین خیري او زما د آخرت په دې کې خیري. حضور پاک صلی الله علیه وسلم بار خبره کوي نه دې پرې لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ماته ویل، نو په جواب کې ورته ویم ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې ستاسو څنګه خوښوي تاسو راته ووایئ، تاسو راله څه مشوره راکوئ. یو څو ورځې چې تېرې شولې نو بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ماته ویل یا ربیه الا تتزوج، ربیه ته واده نه کې؟ ما ورته ویل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو څنګه مشوره ده چې وکم او که ونه کم؟ زما خو مسلې دي، مشکلات دي، ماته کور نشته دی، پیسې نشته دی، هېڅ هم راسره نشته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل واده وکړه. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ماته وویل چې داسې وکړه چې پلانکۍ قبیلې ته به لاړ شي او د پلانکۍ قبیلې چې کوم سردار دی نو هغه سره به ملاو شي او ورته به ووایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم را لیږلی ما او ستا چې پلانکۍ کومه لور ده نو د هغې نیښته او د هغې نکاح ما سره وکړه. ده ویل ټیک ده. د هغه ځای نه روان شو، هغه سردار سره میلاو شو، ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه تاله رالیږلی یم او وایي چې ستا پلانکۍ کومه لور ده نو د هغې لور سره دې زما رشته او نکاح وکړه. هغه ویل مرحبا، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم قاصد دی چې څه حکم یې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم موږ بلکل تیار او بس کور ته لاړې او د خپلې لور نه اجازت واخیسته او فوري طور باندې د ده سره د هغه نکاح وکړله. بیا دا وایي حضور پاک صلی الله علیه وسلم رالم، حضور پاک صلی الله علیه وسلم رانه تپوس وکړو چې څه وشو؟ ما ورته وویل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډېر زیات عجیبه خلکو له دې لیږلي وو. ما ورته وویلې قدرې دا تپوس یې مو نه کړو چې ودرېږه تحقیق وکړو چې ته رښتیا وې او که رښتیا نه وې، په دې څه ګواه شته دی او که ګواه نشته. بې دا تحقیق هم ونه کړو چې د کومې قبیلې سړی، دا تپوس یې رانه ونه کړو چې کور دې شته دی او که نشته، دا تپوس یې ونه کړو چې څه روزګار دې شته که نشته. بس چې څنګه مې ورته ستاسو نوم وویل بس هغوی وویل چې قربان، فوري طور باندې بس کار وکړو. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وایي څنګه د واده دې څه اراده ده؟ هغه وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما سره خو څه نشته دی. ښځه بې داسې چل وکړه، بوریده یو صحابي دی د قبیلې سردار دی، هغه راوغواړه. هغه یې راوغوښته، حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د ده دپاره د کجوري د اډوکي په قدر سره زر راجمع کړه. هغه ویل ټیک ده، بس چې لږ ساعت تېرېده نو د کجوري د اډوکي په قدر سره زر یې ورله راوړه
حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا ویسه او دا په مهر کې هغه زنانه له ورکړه. دوی هغه ویوړو. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه رالی وی، ډېر زیات عجیبه خلک وو، بلکل یې څه ونه ویل. بس ما ورته ویل چې دا مې مهر راوړی دی. هغوی ویل ټیک ده چې تاسې راوړي، بس موږ ته قبول دي. بیا ورته حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې څنګه مهر خو دې مو شو، اوس د واده څنګه انتظام دی؟ دا وایي جی ولیمه به کول غواړي، د ولیمې په ترتیب نه پوهېږم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته بیا وفرمیل بریده راوغواړه. هغه یې راوغوښته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د ده دپاره د یو ګډ انتظام وکړه. هغه ویل جی بالکل بس دا د انتظام مې کړی. ګډ هم راوستلی شو. بیا ورته حضور پاک صلی الله علیه وسلم نور څنګه حال دی؟ دا ورته وایي یاره جي ګډ سره خو به څه د روټۍ ضرورت وي، د هغې به څه کوو؟ ښځه ویې لاړ شه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او ورته ووایي چې تا سره کومې اوربشې دي هغه اوربشې ټولې ماله راکړه. نو چې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا لاړې نو د هغې سره 9 ساعه یعنې 14-15 کیلو اوربشې وې، بس هغه ټوله بوجۍ والله ورکړله. دا فرمایي چې کله دلته زه رالم نو د اوربشې مې هغه سخرګنۍ کره ویوړې. ما ویل چې د دې روټۍ د پخولو انتظام تاسو وکئ او دا کم ګډ چې نو دا مې خپلو ملګرو ته حواله کړو چې د دې د حلالولو او د پخولو انتظام تاسو وکئ. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شرکت سره او د هغوی په حاضرۍ سره په دې طرز او په دې ترتیب سره دا فرمایي چې زما واده وشو. دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دوی سره یو خصوصي طرز او یو خصوصي شفقت او مینه وه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو اکثر صحابه کرامو مدینه منوره پریښې وه. په مدینه منوره کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر زیات یادګارو، نو بیا به هغوی هغې ته خفه کېدل. نو څوک شام ته لاړه، څوک دمشق ته لاړه، څوک عراق ته لاړه. نو حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه هم مدینه منوره پرېښودله او خپلې قبیلې اسلم کې رهایش اختیار کړو. بیا فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې واده نه پس ماله د ځمکې څه ټوکړه او څه حصه هم راکړله. نو زه ډېر زیات مالدار شوم او ډېر زیات ښه شوم. یو ځل زما او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جګړه جوړه شو. یو ونه وه، ما ورته ویل دا ونه زما په حد کې ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل نه دا زما په حد کې ده. او دا خبره په دې وجه باندې جوړه شوه چې دا ځمکه ټوله د مال غنیمت وه، حضور پاک صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو باندې تقسیم کړې وه. نو زما سره متصل خوا کې کومه حصه چې وه هغې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ورکړې وه. نو زما او د هغه اختلاف پیدا شو. ما ورته ویل دا زما حد کې راځي دا ونه، هغه ویل زما حد کې راځي. موږ دواړه غوسه شو یو بل ته. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې یو خبره وکړله چې هغه مناسب نه وه. د غوسې په وخت کې د قهر په انداز کې داسې یو خبره وکړله چې هغه د خفګان خبره وه. بس چې لږ شانتې ساعت سوچ وکړو، بیا ما ته فوري ویل چې شابه ته ما ته خبره وکړه دا ما چې درته کومه کړې. ما ویل زه درته بالکل نه کوم. ویل ګورې زر دا خبره ما ته وکړه، ما چې درته څنګه خبره کړې که نه یې کوې نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د شکایت لګومه چې ګوره دته ما داسې خبره وکړله اوس دا ما نه بدله نه اخلي. نو زما د قبیلې خلک ناست وو. وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روان شو. وی خلک ویل چې دا خو عجیبه سړی دی، کنځلې هم تا ته وکړو او اوس وایي چې ستا شکایت هم لګوم، راځئ چې موږ ورپسې لاړ شو او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته شکایت د ده ولګو چې دې سړي دته داسې خبره هم وکړله او اوس الټه تاسو ته شکایت هم کوي او د خفګان اظهار هم کوي. وی ما ورته ویل چې زر واپس شئ، تاسو ته پته نه لګي دا څوک دی، دا خو صدیق دی، دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محبوب صحابي دی. او که چېرته ده اوس تاسو ولیدلی چې تاسو خلک ما پسې را روان نو د ده زړه کې به خفګان پیدا شي چې دا خلک یې را پسې راجمع کړي، زر شا به یې واپس شي. او که ده خفګان وکړو حضور پاک صلی الله علیه وسلم به رانه خفه شي، او که حضور پاک صلی الله علیه وسلم رانه خفه شو الله رانه خفه کېږي. زه تاسو بس زه پوه شو زما کار پوه شو چې زه رالم حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره دا ناست حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما ته ویل د ربیعه څه قصه ده؟ ما ورته ویل یاره جي ده ما ته داسې یو خبره کړې ده چې هغه مناسب نه وه. اوس دا ما ته وایي چې ته ما ته داسې خبره کړو، نو زه چېرته داسې دا خبره کولی شم؟ دا خو دومره لوی عظیم انسان دی، بس زه خو لایق وم مناسب وم چې ما ته نورې کنځلې کوي نورې دې مو کړي، خو زه خو یې ورته نه شم کولی. او دا ما ته وایي چې شابه ته ما ته هغسې کنځل وکړه. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ما ته ویلې چې خیر دی داسې ووایه چې الله دې وبخه. نو بس ده زر داسې ویل الله دې وبخه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژړا شو او وی الله دې په تا باندې رحم وکړي، والله دې تعالی ډېر زیات خیر او ډېر زیات برکتونه درکړي. د مرګ نه یو څو ورځې مخکې ډېر زیات خوشحاله او ویل یې غدن القي احبه محمدا و صحبه. سبا به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره او د هغوی د صحابه کرامو سره ملاقات کوم، او چونکې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم وعده به ورسه چې په جنتونو کې به زما سره یو ځای، نو ډېر زیات مطمئن او ډېر زیات خوشحاله و.
د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خصوصي خادمو، خو د دوی د ټولو حالاتو کې زموږ د پاره ډیر زیات عبرتونه او نصیحتونه دي. یو خدا چې ځوان زلمی سړی دی، ټوله زندگی هر څه پرېښود، کور یې پرېښود، کلی قبیله، او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدمت کوي، او داسې خدمت کوي چې د هغوی په دروازه کې بس پروت دی، د شپې ملته او د ورځې مې. نو موږ لم پکار دی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دین څه ناسه خدمت وکړو، او د هغې دپاره خپل اوقات او خپله ځواني څه ناسه وکاږو. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې د ده نه مطالبه کوي چې وغواړه څه رانه غواړي، نو هسې سوچ پکار دی که موږ ته داسې یو کس ووایي چې هغه په هر څه باندې وس او طاقت رسي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم خو په هر څه وس او طاقت رسېده، خزانې ټولې الله ورکړې وي، بس د الله نه صرف غوښتل قدري او. نو موږ به څومره څومره څیزونه غوښتې وی، د دنیا دولتونه او مالونه او ارض، او دا لومبی سوچ چې د ربیعه رضی الله تعالی عنه ته کم رالی، موږ ته به هم دغه سوچ راغلی، خو د هغه سوچ لږ شانتې وخت له رالی او زر ورته آخرت را یاد شو، او د آخرت په سوچ باندې د دنیا هغه سوچ هیر کو، او موږ دغه سوچونه کوم چې د دنیا دي دا به په موږ باندې را غالب شي، او د دغې فکر او سوچ وکړو. او که داسې موقع هم رانه شي، څوک رانه داسې تپوس هم ونه کړي، نو هسې یو تمنا د انسان په زندګۍ کې، نو خپلې تمناګانې کتل پکار دي. زموږ تمناګانې صرف او صرف د دنیا ارد گرد تاویږي، د دنیا شهرتونه او عزتونه او دولتونه، جاه و جلال او دبدبې. او د یو صحابي ځوان زلمی سړی دی، د هغه تمناګانې څه دي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره به په جنتونو کې څنګه شریک شو، په دنیا کې خدمت کوم، په آخرت کې به څنګه. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي که څوک بلند همتی د هغې مثال کتل غواړي او د نیک تمناګانو مثال کتل غواړي، نو د حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه دې واقعات دې سوچ وکړي چې څومره لوی بلند همت والله الله ورکړو، څومره لوی حوصله و، څومره عجیب تمنا وه. پکار دا ده چې موږ هم دا خپلې تمناګانې ښایسته کړو او دا خپلې تمناګانې ښه کړو. بیا زموږ هم دا شوق شته دی چې د انبیاء کرامو سره په جنتونو کې او د هغوی د محبت دعوې کوو، د قربت او د نزدېکت چاهت یې غواړو، نو د هغې طریقه ورته حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې ډېر زیات عبادت کوه. نو عبادت دا حقیقي او اصلي محبت دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم. څوک چې څومره لوی عابد دی، دومره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عاشق دی، او څوک چې په عبادت کې څومره سست دی، دومره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په عشق او په محبت کې هم دا انسان ښکته دی. او څومره چې د انسان سجدې سیوا کېږي، عبادتونه سیوا کېږي، نو په جنتونو کې مقامات اوچتېږي او د انبیاء کرامو نزدېکت د انسان ته میلاویږي. الله دې موږ ته هم د دې حصه را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.